اتلسم سپارہ آیت نمبر 3 دی آیت کریمہ کی دویم قانون ذکر کئی دپارا د ختمولو د بے حیائی چې معاشرین بے حیائی ختم شي او معاشره پاک شي. دویم قانون داری چې د زنا دا خاصم د مؤمن شان نه ده او د هغه د شان لایق نه ده، او چې کوم انسان هغه زناکاري نو د هغه سره د پاک دامن نکاح کول مناسب نه دي. زناکار ښځه نو هغې سره د پاک دامن سړی نکاح نه کوي، او که زناکار سړی نو هغې سره د پاک دامن ښځه نکاح نه کوي. دا هم د دې د شان نه خلاف دي، داسې نه کوي. الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة، زناکار سړی د نکاح نه کوي مگر د زناکار ښځې سره او مشرکة یا د مشرک سره. زناکار ښځې نه مراد هغه دی چې په دغه وخت کې هم هغه زناکاري زنې پرېښودې نه ده، توبې ویستې نه ده. که توبې ویستي زنه یې پرېښودي نو بیا ورسره نکاح کول جایز دي. او د مشرکې نه مراد دا ده چې په دغه ټیم کې دا مشرکه ده او د شرک نه توبه نه ده ایستې، نو د دې سره نکاح کول جایز نه دي. بیا د زناکار چې کومه نکاح ده نو که هغه نکاح وکړي نو نکاح به منعقده شي، صحیح به شي. خو دا سړی ګناهګار دی، په کار ورله نه وه چې د زناکارې ښځې سره نکاح کړې وي. او د مشرکې سره نو د مشرکې سره په هیڅ صورت کې نکاح جایز نه ده. شریعت کې د دې سره نکاح ناروا ده او حرامه، د دې سره به نکاح نه کوي. والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک، زناکاره ښځه چې ده لا ينکحها نکاح به نه کوي د دې سره الا زان مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک سړی. دا ولې به دا نکاح نه کوي؟ وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام کړی شوي دا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. که ځان ته مؤمن وې نو پاک دامنه ښځه وګوره او د پاک دامنې سره نکاح وکړه. که زنانه ځان ته مؤمنه وي نو پاک دامن سړی دی وګوري او د هغې سره د نکاح وکړي. اوس دا شریعت ولې منع کوي او د دې نه په معاشره کې څه نقصان پیدا کیږي؟ د هغې یو وجه دا ده چې د مجلس اثر وي. کم انسان چې په کم مجلس کې ناسته کوي د هغې اثر په هغه باندې کیږي. که یو سړی هغه د چرسیانو سره ناسته کوي دی به څو ورځې پس چرسي شي. یو سړی هغه د پوډریانو سره ناسته کوي نو دی به څو ورځې پس پوډري شي. یو سړی چې د علماو سره ناسته کوي نو که نور اسم نی نو دی به دیندار شي، دی به د دین د مسلو نه خبر شي. که علم هم نه کي نو دی به د دین د مسلو نه خبر شي او دی به د خپل ژوند د شریعت مطابق تیری او دته به د هرې مسلې حکم هغه به ورته معلوم وي چې دته په عام زندګۍ کې کم راځي، اکثر به ورته معلوم وي. دا فایده به د مجلس وي. اوس چې کله یو پاک دامن سړی دی او هغه د زناکارې سره نکاح وکړه نو هغې خو عادت دغه دی به دغه کار کوي، نو د هغې اثر به په دې خاوند باندې هم کېږي چې ده باندې کېږي. نو د هغې د وجې نه عین ممکن ده چې دی هم دغه کار شروع کړي او دی هم بدلمن شي. دې د وجې نه شریعت وایي دې سره نکاح مه کوه، ځکه دې سره په معاشره کې بېګاړه او خرابتیا راځي. دویمه وجه هغه دا ذکر کوي علما چې د دې د وجې نه دا نکاح نه ده پکار چې ګوره یو سړی دی او هغه د زناکارې ښځې سره نکاح وکړه نو دا خو د خپل عادت نه وړي، د دې خو عادت هم دقه دی. اوس چې دې دقه ښځه ساتي نو دا سړی په دې سره دوس ګرځي. پښتانه چې ورته دوس وایي، عربی کې ورته دیوس ویلی شي. دې په دې سره دوس ګرځي
او دوست سړی جنت ته نه ځي. حدیث مبارک کې راځي، ابن کثیر رحم الله حدیث نقل کړي، هغه وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ثلاثه لا يدخلون الجنه ولا ينظر الله اليهم يوم القيامه. درې کسان دي به جنت ته نه ځي او نه په ورځ د قیامت دي ته الله تعالی په نظر د رحمت وګوري. پادریو کسانو کې لومبه انسان څوک دی؟ العاق لوالديه، د مور او پلار نافرمانه. مور او پلار هغه ورته خبره کوي د شریعت نه خلاف نه ده او دې بیا هم نه مني، دې نافرمانی کوي، دین مور پلار چې نه هغه خبري، دا سړی به جنت ته نه ځي. دویم څوک دی؟ والمرأة المترجلة، هغه ښځه چې د ځان نه سړی جوړ کړي، هغه ښځه چې ځان یې داسې کړی دی چې ځان یې مشابه کړی دی د سړو سره. د سړي او د ښځې په منځ کې فرق نشته، چې کوم کارونه هغه ښځه سړی کوي او کوم شکل و صورت هغه د سړي دی، هغه شانته شکل و صورت یې هغه جوړ کړی، ځان یې مشابه کړی د سړي سره. او دریم کس الدیوس، هغه سړی چې هغه دوست دی، یعنی چې نو ښځه زناکاره ده هغه چلی او دی بیا هم دغه شانتي ساتي، دغه سړی هغه جنت ته نشي تللی. نو چې دې د زناکارې ښځې سره نکاح وکړي نو د هغې د وجې نه به دې دوست شي او دوست سړی جنت ته نشي تللی. دې د وجې نه شریعت وایي نکاح ورسره مه کوه. درېیمه وجه هغه علما دا ذکر کوي چې د دې نه دا منع ځکه وکړه که د زناکارې سره نکاح وکړي نو د دې د وجې نه به په تا باندې تهمت لګي. که اولاد پیدا کیږي هغه هم چې نو متهم شي، په هغې باندې به هم تهمت لګي، خلک به هم ورته په سپک نظر باندې ګوري، ځکه چې د بدکارې ښځې سره نکاح کول دا د بدکار سړي کار دی. نیک انسان کوشش دا کوي چې ما ته داسې ښځه میلو شي چې هغه ښځه هم نیک وي، هغه ښځه چې نو هغه دیندار وي، هغه پاک دامنه وي، هغه چرم دا نه کوي چې یاره بدلمنه ښځه هغه په نکاح سره واخلي. او چې یو سړی په خپله باندې بدلمن دی نو د هغه خو دا پروا شته دی، نو بس چې چا سره نکاح وکړم نو د ده مشابهت د هغه فاسقانو فاجرانو سره راځي، نسب به هم متهم شي، په هغې باندې به تهمت راځي او دی به مشابه، اگر چې دی په خپله پاکدامه ولې نه خو دی به په هغه کې شمېر کېږي. دې د وجې نه شریعت وایي د دې سره نکاح مه کوه. څلورمه وجه دا ده چې نکاح یو سړی کوي نو د هغې څه مقاصد دي، د هغې څه فواید د په خپل نظر کې هغه یې ښودي چې زما کور جوړ شي، زما کور د خوشحالي وي، زما ژوند هغه د آرام او د سکون وي، چې زه کور ته راشم او په کور کې کښېنم نو چې زما هغه د ورځې ستړیوالی هم ختم شي، زما هغه د ورځې ستړیوالی هم ختم شي. زما والد صاحب وایي الله تعالی په عمر کې برکت واچوي، وایي یو سړی و نو هغه به چې نو دا پلک ډېر ښه و، لوار دا غټ سټکونه دي دا به ډېر ښه و چې دغه به ډېر ښه راشه، داسې سټک چې هغه به ډېر دروند و، کمزوري سړي به نه شو اوچتولی. و یو ورځ کور ته راغلی وي، ښځې ته وایي چې یاره فلاني خو مې ډېر تاریخ وکړ، او هغه وایي چې یاره دا خپل خو بل څوک نه شي اوچتولی، دا ته داسې ښکلې چین اچولی. نو هغې ورته وایي دا ستا کمال نه دی، دا زما کمال. وایي ستاسې کمال طاقت ما کې خپل زه وایم او چې نو کمال ستا دی. ورته یې ښځه صحیح ده، سبا راته لاړ شه، سبا خپل کوه. چې دغه یې ورله تیاره کړه، ناشته او روټۍ یې ورله تیاره کړه، بې اودسه بغیر د ذکر و اذکاره دې ورله تیاره کړه. سهار چې ده ناشته وکړه لاړه، خپل بیا هغه شانتي نه شي اوچتولی، نه شي وهلی. چې واپس راغی ورته یې دا څنګه چللی؟ وایي تاله به چې ما ناشته تیارولو او خوراک به مې تیارو، په هغې به ما ذکر کوو، ما به تلاوت کوو، ما به بسم الله سره چې نه هغه پخوو، د هغې د وجې نه به ستا په وجود کې یو قسمه طاقت راغی، تا به هر یو کار چې نه هغه په اسانه باندې کولی شو. بې اودسه او چې نه دارنګې بغیر د بسم الله او بغیر د ذکر نه مې پخه کړه، اوس طاقت شته. د دې څه فواید دي، خو چې دې زناکار او بدلمنه ښځه وکړي هغه فواید په دغه نکاح سره نشي حاصلېدی. د دې د وجې نه شریعت وایي مناسب د مؤمن او مسلمان او پاک دامن دپاره دا ده چې دې د زناکارې ښځې سره نکاح ونه کړي.
او معاشره هم په دې سره پاکيږي او معاشره چې یو سړی وایي چې زه د زناکار سره نکاح نه کوم بیا به دغه شرحه د زنا د شرحه به د معاشرې نه کمی نو دا وجه دا علما کرامو ذکر کړی دي